أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ابراهیم علیہ السلام تذکر روانه ده. موږ یې په دې دوه رکوع کې به د هغه بیان او ذکر کیږي. د اولنۍ آیت کریمه کې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام چې دا پلار او زوی دي، دیو د بیت الله شریف د جوړولو تذکره ده په دې آیات چې وایي یاد کوي هغه وخت يرفع تفورتكول إبراهيم عليه السلام القواعد ديواننا من البيت إلى كعبه بيت الله وإسماعيل أو إسماعيل هم عليه السلام. نو إبراهيم عليه السلام بمعمار کار کو یعنی دگیل کار کو، او اسماعیل علیہ السلام د مزدور کار کو او دا وخت سره غټ او ګټه ور کو. او قواعد د قاعده جمع ده، نو قاعده دي ته ویل کیږي چې ګیل کار لګي او یو ګټه ولګي یو خخته ولګي او بیا پاغي باندې لپاسه سیمټ ولګي یا پاغي باندې خټه ولګي او دا غي سره بیا لپاسه بل یو خخته یو ګټه چې کوم دی جوړ کی. نو موږ دغه ته رده وایو، څه ده لکه رده ورته وایو. نو دا یو رده بل رده نو دیوال پورته کېږي، بیا دې ته قاعده ویلی کېږي. څه ویلی کېږي؟ قاعده ویلی کېږي. قواعد جمع راغلی دلته قرآن پاک کې. نو تاسو هغه وخت یاد کړئ چې پورته کول ابراهیم علیه السلام قواعد یعنی ردی وحلی، نو ایک دیوال لے سکول لکا ایک پورتکولی دے بیت اللہ شریف. اور اسماعیل علیہ السلام ہوں اور تفسیر علماء لکلی دی جدا کعبہ چدا دا المکان مربع دے لکا سلور بوٹی سے چکم دے سیگے او دی 44 مربع فٹ تے دا بیت اللہ دا کعبہ چلا دا 44 مربع فٹ تا دا ہر طرف نا 44 فٹ تا او دی اونچائی چکم دے نا 50 فٹ لکلی دا مفسرین. وسط دین بیا په یو وخت کې حجر او حتیم دا ظلمونه ویل کېږي. دا د کعبې نه یو طرف ته چې کوم دی دا څه دی؟ دا د بیت الله سره د کعبې سره خو دی ته بهر کړی ده. څه ده لکه بهر کړی ده دغه حصې ته چې کوم دی څه ده لکه دا بند نه ده، اوس دا کولاو ده. د دې نه اوس چې کوم دی داسې یو دیوال چاپېر دی، د دې طرف پکې هم لار ده، هغه طرف ته هم لار ده. نو دغه سیټ نه کعبه وښکلې ده، د کعبې دا حصې وښکلې ده 11 فوټې ته دا وښکلې ده. نو دا په دغه حساب سره 33 فوټ پاتې ده. لکه څه ده 33 فوټ پاتې ده. نو د دې ظاهري وجه خو دغه ده چې د نبي صلی الله علیه وسلم د نبوت د اعلان نه 15 کاله مخکې 35 سال عمر د نبی علیه الصلاۃ والسلام
چې دا کعبه چې کوم دی خرابه شوه او د دې دورانولو مشوره وشوله چې دا بیا موږ نوې چې کوم دی څه کو تعمیر وکړو لکه یعنې دا ځای څنګه پاتې شو لکه ټیک شو. نو وهب بن عابد مخزومي په دغه وخت کې چې کوم دی نو د دې کعبې متولي دی ولکه یعنې د ده په نګرانۍ کې وه او د ده په حفاظت کې وه. نو د اعلان وکړو چې مال چانده راکوي لکه څه دی د دې کعبې د جوړولو لپاره مال څه راکوي چانده راکوي. خو دا چانده به داسې وي چې په دې چانده کې به د غلا مال نه وي، د رشوت مال به پکې نه وي، د سود مال به پکې نه وي، هیڅ قسمه حرام مال به په دې کې نه وي. لکه ګوره دې نه معلومېږي چې دوی دا حرام پېژندل چې دا د سود دا مال حرام دی او دا د رشوت دا مال حرام دی او دا غلا مال چې کوم دی څه دی لکه دا حرام دی. وی په دې کې به صرف حلال مال راځي، حلال مال به راجمع کوي ځکه چې په دې باندې موږ د الله کور جوړو، چې د الله کور جوړو. ما یې ګوره په دې خبره مشرکین هم پوهېدل. ښه دلته ما ته چا قصه کولی وې مخکنی زما د راتلو نه مخکې به د دې تعمیر ته تاسو کوو دلته چې کوم پاتې کېږي بادر دي زاړه ملګري د دې ځای اوسېدونکي. نو موږ په یو وکیل پسې وتلو څه دی ته دلته چا قصه کوله وې موږ په یو وکیل پسې لاړو. نو موږ هغه وکیل ته ویل چې یاره موږ مسجد جوړو که ته پکې خپل څه تعاون کولی شې. نو هغه راته ووایي چې زموږ مال حرام دی. څه دی زموږ مال حرام دی، د دې د وجې نه که موږ یې ورکړو نو پیدا نشته نو قبلېږي نه لکه. ما د هغه زمانې مشرکین هم پوهېدل چې دا څیزونه څه دي دا حرام دي او په دې موږ د الله کور جوړو نو حرام مال خو الله کور کې قبلېږي نه لکه. بلکې یوازې دا نه ده، زه مزید نور پسې خبره وکړم چې حرام مال د خدای په کور کې یوازې قبلېدل نه لکوټې نور موږ ځان هم پوهه کړو مخې ته لکه یوازې دا مسله نه ده، بلکې حرام مال چې ستا په خېټه کې پروت وي که نه لکه هر څوک د ده یو عمل نه قبلېږي لکه جومات مثلا نه یوازې لکه نه مونځ قبلېږي، نه روژه قبلېږي، نه حج قبلېږي، نه عمره قبلېږي، نه صدقه او خیرات قبلېږي لکه نه په مدرسه کې ورته قبلېږي او که نه په جومات کې ورته قبلېږي لکه خپل اعمال نه قبلېږي. لکه دا د الله نبي فرمان دی او مفهوم دی د حدیث چې هغه یوه نړۍ د چا په خېټه کې د حرامو پرته وي نو د ده څلوېښت ورځې نیکي نه قبلېږي. نو شیطان او نفس څه کوي لکه موږ دوکه کوي لکه څه کوي دوکه کوي یو شی موږ ته په ذهن کې راولي یاره چې په دې شي کې ستا د عمل نه قبلېږي. نه دا مخصوص د دې شي سره تخصیص نشته دی، بلکې دا مال چې په هر ځای کې پروت و که نه دا خو ستا خېټې ته خوځي که نه لکه د خېټې نه خو پکې انکار نه دی که نه. نو دلته هم سوچ پکار دی چې باید دې خېټې ته یې اچوم نو زما هېڅ نیک عمل نه قبلېږي لکه الله دې ته پوهه راکړي او سمجھ راشي نو بیا عمل فایده کوي. چې سمجھ نه نو ټول زندګي د انسان څه کېږي لکه داسې به بې پرواهي کې څه کېږي لکه تېره شي. نو ګوره دا مشرکین دي ښه ځکه چې نبي صلی الله علیه وسلم لا 35 سال عمر کې دی د 40 سال نه پس هغه د نبوت اعلان کړی دی لکه ولیکن ما وی وګوره دیم حرام او حلال پېژندل لکه او د الله په کور کې حرام مال لګول نه غوښتل. پیسې دومره راجمع شوې چې په دې باندې دغ پیسه آبادېده او د دې خوا حصه پکې نه آبادېده. نو ظاهري سبب خو دې دا دی چې دا حجر او دا حتیم چې د کعبې دا حصه دا 11 فوټ چې کوم دی دا بهر پاتې شوې ده نو ظاهري سبب خو یې دا ولکه چې په حلال مال باندې دا چې کوم دی جوړه کړې وه او په دې کې حرام مال چې کوم دی څه دی نه دی لګېدلی. او نور د الله پاک هر کار چې حکمتونه دي چې د هر کار حکمت بعضې په سمد کې راځي او بعضې نه معلومېږي. علماو د دې ظاهر حکمت دا لیکلی دی چې ظاهر کې دا حکمت معلومېږي چې د هر مسلمان دا تمنا وي چې زه د الله پاک دې کور ته دې کعبې ته دننه شوی او ما په دې کې دننه مونځ وکړی د هر مسلمان صحیح تمنا وي، لیکن دا ځای دا دروازه خو هر چا ته نه کولاویږي نه دا خو بادشاهانو ته کولاوي. څه دي لکه بادشاهان لاړ شي نو هغو ته چې کوم دی د اعزاز دپاره دا دروازه کولاوي او هغو دننه ځي ملکونو بادشاهان او عام مسلمانان ته خو چې کوم دی دروازه نه کولاویږي. نو دا یو ارمان او یو تمنا
د هر عمره کوونکی او د هر حج کوونکی مسلمان پړ کې چې د الله د کعبه ته دنه شو لګ نو اے الله دا حصہ بهر پرې خو څه لګا حصہ بهر پرې خو چې د هر مسلمان دا ارمان او دا تمنا د دې چې دا نیمګړې پاتې شي دا پوره شي نو په دغه حکیم کې دنه او په دغه حجر کې دنه چې ای څوک منځو کې دا دې لګا په بیت الله کې چې دنه وکړي ٹھیک شو نو دا بیت الله جوړ شو دا تقریبا علامہ اسقلانی رحمت الله علیه چې کوم د تفسیر مطابق چې تفسیر مظهری ذکر کړی دی د حافظ په حواله باندې هغه وایي لس پیرې د بیت الله تعمیر شوی څه لکه لس پیرې تعمیر شوی دی دا د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د تعمیر دا نمبر چې دی د 4 نمبر کې راغلی دی هغوی دا ویلي چې اول تعمیر د دې ملکو کړی او دویم تعمیر بیا چې دی شوی دی د آدم علیه السلام کړی او دریم تعمیر د آدم علیه السلام زوی شیش علیه السلام کړی دی او څلورم پیره چې کوم د مرحله دا د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام دا او دا مرحله چې ده نو دا د طوفان نوح نه وروسته ده ځکه چې د نوح علیه السلام طوفان راغلی نو دی وران کړی او مټاو کړی ولګه بیا جبرایل علیه السلام راغی او د دې بیت الله باندې کرښې چې کوم دی څه دي لکه څنګه چې سړي ځمکه او سړي پې کرښه راکاږي لکه داسې جبرایل علیه السلام په ورته کرښه راکړله نو هغې نه پس چې کوم دی بیا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دا کور څه کوو جوړوو دا مختصر واقعه ده نو دا بنیادونه پورته کوله او دواړه پلار او زوی چې کوم دی ربنا تقبل منا دا دعا یې کوله چې ای رب زمونږ قبول که زمونږ نه زمونږ دا خدمت قبول که څه دی خدمت قبول که نو اصل مسله د قبولیت ته مسله د قبولیت ته ورکوټ نیک عمل وي او د لوی نیک عمل وي خو چې الله پاک په دربار کې قبول شي نو بس انسان ته فایده ورسېږي درته او که چېرته قبول نه شي نو دلته ستړی ده او په آخرت کې به درنه مطالبه کېږي زمونږ شیخ و هغه زه مدرسه کې ناظم دغه مدرس وم اول او بیا ماته د نظامت ذمه داري حواله شوه چې ته ناظم هم شو ګران کارونه دا نه کتاب اته کتاب د شپې مطالعه کول او دا بیا طلباو ته چې کوم درس کول ویل لکه ٹھیک او بیا د هغې سره سره چې کوم دی د یوې ادارې نور ذمه داري تا ته حواله شي نو زه ډېر فکرمن وم نو زه رالم په خپل استاد مفتي صاحب پسې او ما وی چې ته د بزل کوټ دا خبره وکړه نو مال به تسلی راکړي او څه دعا به راته وکړي زما دا بوج به د ما نه کوټې کم شي زه یې نه کوم چې مخکې د کتابونو ذمه داریانې وې یو مدرس وم معلم وم استاد وم جو خپل سبق په مې وې دا یو ذمه داري خو یو ذمه داري وه اوس د نظامت ذمه داري راته څه شو اول خو دا هغه فکر دا خلکو سره یې چې چا ګوره آخرت مخې دی دا د عام خلکو سره نه وي هغه ډېرې ذمه داري ښه دي چې ډېرې پیسې میلاوېږي او زیاتې پیسې میلاوېږي او نور ما د دې حق ادا کولی شم که نه شم لکه دا فکر ډېر په زرو کې چې ته یو تن ته یې لګي نو هغوی زه دې غم راوستم د خپل استاد مفتي صاحب خواته ویې ما چې هغه ته دا خبره وکړه وی هغه ما ته یو دوه جملې وویلې او وی زه د هغه غم نه زیات په غم کې اخته کړم لږ وی دا راته وویلې چې عدنانه داسې کار دی چې په خپل عمل کې اخلاص پیدا کړه اخلاص پیدا کړه ورنه دلته مطالعې کوه او هلته به درنه مطالبه کېږي څه دی مطالبې کېږي نو ما وی دا ده چې د وړوکي نه وړوکي عمل د لوی نه لوی عمل د دې اصل مسله د قبولیت ده چې آیا دا عمل الله پاک ستا قبول کړي تا ته پیدا وشي که دا قبول نشو نو بیا هیڅ پیدا نشته دی بیا ما دلته ستړی ده دلته به ستړی شي لکه او آخرت کې تاله څه فایده نه درکړي نو خسرت دنیا والآخره شو که نه لکه ټیک شو د عمل د قبولیت دپاره څومره چې د حدیث مبارکونه خبرې معلومې دي زما په علم کې دي عقبه تاسو ته زه وکړم لکه نور کېدای شي نور هم پکې ډېر صحیح لکه نو اولنۍ خبره ایمان دی ښه څه دی د نیک عمل د قبولیت دپاره چې کوم دی اولنۍ خبره څه د ایمان ده چې نیک عمل به د هغه انسان الله قبلوي او دا به دله په قبر کې او په آخرت کې فایده ورکوي چې دی مؤمن وي او دویم چې کوم دی اخلاص دی څه دی لکه اخلاص دی چې بھائی ټیک ته ایمان خو دې شته خو دا عمل چې ته کوې دا نیک عمل نو دا به خالص د الله پاک د رضا دپاره کوې په دې کې به ریا نکلاوه نه وي او دا به څه د دنیا د حصول د مقصود دپاره هم نه وي چې په دې ماته څه دنیا حاصله شي لکه ټیک ده دنیا حاصله شي یا په دې باندې زما څه تعریف وکړی شي لکه خلک زما څه تعریف وکړي لکه دا دکلاوه شوه که نه نو د ریا او د دکلاوې نه به خلاص یعنې په اخلاص سره به چې خالص الله ته رضا شي فاطمه رضی الله عائشه رضی الله تعالی عنها غالبا هغه چې ته یو فقیر له ډوډۍ ورکړه یو فقیر آواز وکړو او څه یې وغوښتل او هغې ورسه ورکړه
او دغه فقیر چې ونه هغه ته دعا وکړه، دا دعا به واوري ته دا دعا به واوري. نو هغه دنه په خپل کور کې د الله نه سوال کوي چې یا الله دا سچ ما ورکړي دا ما د دعا لپاره نه دی، الله دا خو ما خالص تا د رضا لپاره ورکړي دعا دا او هغه ته دعا وکړه چې دا دعا د دعا په بدل کې شي. څه دی لګا او زما دا عمل چې کوم دی دا خالص ته الله پاک رضا لپاره پاتې شي. صحابه دومره احتیاط کوه چې زما دا عمل صحیح لګا خالص ته الله پاک د رضا لپاره. الان علماء لیکلي دي چې دعا کول دې کې سنا جایز والا نشته دی. کوم یو سړي ته ووایي سایسان روغې ته ته دعا کوو په دې کې سنا جایز والا نشته دی. وما وی دومره احتیاط او کوو چې زمون دا عمل کې دا دعا شامل نشي. څه دی لګا دا دعا هم څه بدله کې را نشي بلکې خالص ته الله پاک هغه رضا چې کوم دې سړي فارغ. نو ما وی دویم شرط چې کوم دی نو سره هغه اخلاص دی او دریم شرط چې کوم دی نو هغه رزق حلال دی. څه دی رزق حلال دی چې ستا رزق حلال او د حرامو نه پاک نو بیا به الوی عبادت قبلی کنه. مسله هم دغه هم ده چې په خېټه کې حرام نو کته مؤمن هم مسلمان هم او ته دا عمل په اخلاص سره کې خالص ته الله رضا لپاره کې خو رزق ته پاک نه دی لکه څه دی رزق حرام دی لکه نو بیا نه قبلی. څه دی بیا نه قبلی. دا درې یو خبره بل هم ده غالبا چې هغه څه ما ذهن نه وته دا عمل د قبولیت لپاره ایمان شو او اخلاص شو او دریم چې کوم دی رزق حلال شو او بل دا چې طریقه د نبی په کې موجودی طریقه د نبی بسې موجود به لکه چې نبی صلی الله علیه وسلم یې په ست طریقې سره دا عمل د کول حکم کړی په هغه طریقه باندې وکړي. اوس ګوره مونږ دې کنه مثال په تور باندې مونږ عبادت ده لیکن نبی صلی الله علیه وسلم د طلوع الشمس په وخت کې د مونږ کول نه منع کړ او د غروب الشمس په وخت کې د مونږ نه منع کړ او د استواء الشمس په وخت کې چې نور د اسمان په مین شي او د هر شي سورې د هغې د لاندې شي په دې وخت کې د مونځ کول نه منع کړی. د سحر د مانځه نه پسې د نفل مونځ نه منع کړی. د مازدیګر د مانځه نه پسې د نفل مونځ نه منع کړی. ګوره اوس مونځ به کوې لکه خو دا څه دی دا خو مخالف د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو امر به موجود ښه د خدای د پیغمبر امر به په هغه نیک عمل باندې موجود وي به نیک عمل خو مامور به به لکه تا ته په امر شی چې وایي کا نو که الله د نبی امر به موجود نو بدا نیک عمل له او که امر به موجود نو دا به نیک عمل نه دی په دې باندې ثواب ته نه کوي بلکې په دې باندې ودته عذاب ملوي یو کوي کې مخالفت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا د عمل د قبولیت چې کوم د سړي شرطونه دي چې انسان عمل کوي نو دا سونه بد نظر چې بای اصل د عمل کومه ځان ستړی کومه د صفای دی لپاره کومه کنه چې دا قبول شي د قبولیت لپاره دا سرور خبره تاسو مخ ته سړي را انک انت السمیع العلیم بشک تو خاص الله پاک ډیر اوریدونکو او ډیر پوهه ٹھیک شو اوره موږ چې دعا کوو دا دعا هم اوره او زمون په زړونو باندې د نسای لکه خبرداري زمون په زړونو باندې هم پوهه ربنا اے رب زمونږه وجعلنا مونږه وګرځو مونږه مسلمانین فرمان بردار مونږ دواړه مسلمان تسنیه سی غیر اوري لکه مونږ دواړه ابراهيم عليه السلام او ما او زما د بچي اسماعیل عليه السلام مونږ خپل فرمان بردار جوړ کړه لکه خپل ومن ذريتنا او زمونږ د الوادنا امه یو جماعت مسلمتن اے فرمان بردار لکه اے خپل ځان د پاره مونږ دواړه خپل فرمان بردار جوړ کا په ساده لپس کې مونږ دواړه خپل مسلمانان جوړ څه دې لکه مسلمانان جوړ کا او اے زمونږ د الواد نه یو امت یو جماعت چې کوم دی هغه فرمان بردار یعنی هغه مسلمان جوړ کا نو ګوره زمونږ د مسلمان نوم چې کوم دی د ابراهيم عليه السلام څه دی لکه زمونږ مسلمان په دې دعا کې زمونږ د مسلمان نوم هم دی او قرآن پاک کې راځي هو سماهم مسلمین کوم سپاره کې وایي حافظان ته معلومي وسماكم مسلمين شو قال سيد الكلام اللي جماعه يا دي ها ده بدا كده وسماكم مسلمين ده كده دي ابراهيم عليه السلام نمي خول الاستاسو مسلمان خبر باندې ورسېږي دا نوم موږ ابراهيم عليه السلام هو دي چې موږ تمام ایمان والے چې کوم یو نه مسلمانان مسلمان معنا فرمان بردار اسلام نوم د فرمان برداري دی مسلم دا غیر اسم فاعل دی لکه سره اسم فاعل دی
یعنی فرمان برداری کوونکی غاړه یې څه دی لکه ایښودونکی دا دعا وکړه دا دعا کې د دې دعا دا دعا قبول ده دا څه ده دا قبول شوې ده او دا چې د دې دواړو په الواد کې څوک پیدا شوی دی د ابراهیم علیه السلام په الواد کې دی هم د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دی نو هغه نبي صلی الله علیه وسلم دی نبی صلی الله علیه وسلم دی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا لاندې آیت تشریح نو دا دعا وکړه وارنا وښیه موږ ته ابراهیم علیه السلام وایي مناسکنا هغه احکام د حج زمونږه چې دا حج کې به څه حکم یې لکه موږ ته څه طریقه به یې نو څوک چې حج ته تلي هغو ته څه طریقه معلومه وي څوک چې تللی نه وي هغه بیا طریقه معلومه وي قرآن او حدیث کې او فقه په کتابونو کې په تفصیل سره ذکر دي چې د حج دپاره څه کول غواړي لکه په میقات باندې احرام تړل دي یا د ایرپورټ نه چې میقات باندې آزاد تېرېږي هلته نه کوزېږي یا د خپل کور نه د هغې خپله طریقه ده تلبیه ویل دي بیا لکه لبیک اللهم لبیک الی آخره پورې او بیا هلته چې ورسېږي بیا د هغې خپل افعال دي خپل اعمال دي د بیت الله شریف طواف دی لکه ټیک شو او بیا حجر اسود خوا ته چې کوم دی 2 رکعته لمونځ دی او بیا د صفا او د مروه په منځ کې چې کوم دی څه دي لکه سعی دی لکه او د حج بیا قسمونه دي که دا چېرته حج قران وي چې په هغې کې د عمرې او د حج نیت یو ځای کولی کېږي نو بیا احرام پرانستل دغه ځای کې نشته دی او ویښته کټ کول هم نشته دی بلکې 8 تاریخ ته به دی صبر کوي او په 8 تاریخ باندې به د دغه مکې مکرمې نه چې کوم دی د مینا میدان ته ځي لکه مینا میدان دی په سومیله فاصله کې هلته به ځي د ماسپښین د مازدیګر د ماښام د ماسخوتن لمونځ او سبا د سحر لمونځ به د مینا په میدان کې کوي لکه او بیا سبا چې 9 تاریخ وي لکه د نور د راختلو نه پس چې کوم دی چې به روانېږي عرفات یو میدان دی هغه عرفات ته به ځي لکه هلته چې کوم دی نو مسجد دی او مسجد نمره او په هغې کې به د ماسپښین او په هغې کې به د مازدیګر مونځ چې کوم دی د ماسپښین په وخت کې هغه د جمع تقدیم ویلی کېږي اول به د ماسپښین مونځ وکړي او بیا به چې کوم دی څه کېږي د مازدیګر مونځ وکړي لکه په 2 اقامتونو باندې څه دی لکه جمع تقدیم او دا چونکې د ماښامه پورې بیا په دغه عرفات په میدان کې به دا حاجي پاتې کېږي او دی به خپل ځانه تلاوت کوي ذکر به کوي دعا به کوي ژړا به کوي بس لکه دغه ځانه به دا اعمال کوي لکه کله چې د ماښام نور ډوب شي د ماښام د لمر د ډوبېدلو نه پس به دی چې کوم دی څه کېږي لکه دی به د عرفات د میدان نه وځي لکه مزدلفه مشعر الحرام یو مقام دی دا د مینا او د عرفات په درمیان کې بیا راځي لکه دې ته به راځي لکه دې ته چې دی کله راورسېږي نو په دغه ځای کې به دا وخت د ماسخوتن وي او د ماسخوتن په دې وخت کې به دی د ماښام مونځ هم وکړي او د ماسخوتن به هم وکړي دې ته جمع تاخیر ویلی کېږي لکه دغې د ماښام مونځ یو ته مؤخر کړو نو هلته هم دغه شان دی په 2 اقامتونو سره به چې کوم دی دا 2 مونځونه چې کوم دی څه کړي او د ماښام مونځ وکړي به ماسخوتن مونځ وکړي بیا به ځان خپل ذکر تلاوت او دعاګانې کوي او شپه په دغه ځای کې مزدلفه کې یا مشعر الحرام کې تېره کړي او سهار چې شي د لمر د راختلو نه مخکې د سهار مونځ به ځان هلته وکړي او بیا دعا هم ده لکه ټیک ده دعا به ځان وغواړي د لمر د راختلو نه مخکې به چې کوم دی د دغه مشعر الحرام نه د مزدلفې نه راوځي او بیا به د مینا میدان ته راځي او په دې لاره کې به ځان سره چې کوم دی څه کېږي یو 2 ګټۍ راواخلي او بیا به دې راځي یو 3 شیطانان دي یو پکې غټ شیطان دی او 2 چې کوم دی بیا د هغې نه یو درمیانه دی یو بیا وړوکی ورته ویلی کېږي هلته ستنو په شکل کې څه موجود دي نو په دغه دا به 10 تاریخ او دا به د لوی اختر ورځ نو په دغه ورځ باندې به دا 2 کنکري چې کوم دی څه دي لکه دا غټ شیطان چې کوم دی جمره عقبه ورته ویلی کېږي لکه مسجد خیف طرف ته نږدې دی غالبا نو دا به 2 ګټۍ وولي لکه دا چې وولي بیا د دې نه پس په دغه ورځ باندې دا عمل دی به قرباني وکړي لکه ټیک شو نو هلته پیسې جمع کېږي بیا چټي ورکړی او د هغې ټایم یې لیکلی چې دې ټایم ته به ستاسو قرباني صحیح لکه دا به شوي لکه نو هغه ټایم ته به انتظار کوي لکه دا به بعضې خلک په خپله پکې وکړي لکه ټیک شو او په خپله اکثر وکړي هغه ضایع کېږي لکه څه کېږي ضایع کېږي حکومت چې وکړي نو هغه وخت بیا نه ضایع کېږي چې بیا په دې ملکونو باندې اکثر چې کوم دی څه کوي تقسیموي نو چې کله قرباني وشوه تا ته پته ولګېده نو بیا درېیم عمل په هغې پسې دی ویښتو ته کټ کولو دی که ویښته ته خپل خری او که واړه کوي لکه بیا به دې حرام نه ته خلاص شي تا ته به چې کوم دی څه کېږي لکه دغه حرام به ته پرانیځي او ته بیا چې کوم دی په کپړو کې هم راتلی شي لکه نو بیا به ته راشي حرم ته او حرم ته به راشي او طواف زیارت چې دغه طواف فرض دی لکه بیا به دغه طواف وکړي دغه طواف نه پس به چې کوم دی بیا د مینا میدان ته لاړ شي ټیک شو نو دا 10 تاریخ خو ستا په دې اعمالو کې تېر شو لکه او شپه به راشي سبا 11 تاریخ دی سبا په 11 تاریخ باندې به بیا د ذوالحجې دی لکه
نو بیا به دغه درې واړه شیطانان وکړ کړي چې کوم دی وولي بس دا واجب عمل دی په دې ورځ کې نور خو عام معمولات دي بس بیا خپل مونږ په ټیم کې مونږ کوو ځان ذکر تلاوت او ځان خپل دعاګانې غواړو ټیک ده او بیا چې کوم دی نو په 12 تاریخ باندې هم دغه واجبي عمل چې کوم دی د درې واړو شیطانانو چې کوم دی سنې لګا وشتل دی لګا دا درې واړه د وشتل نو په دې 12 تاریخ باندې ستاسو اج افعال پوره شوي دي څه دي لګا کته وتل غواړي د مینا د میدان نه د غروب الشمس نه مخکې چې کوم دی تر اوسه او کچته پتا باندې نور ډوب شو کنه لګا نو سبانه ورځ ته پاتې کیږي سبانه ورځ چې پاتې کیږي نو سهار کې د وخت چې کوم دی بیا سو لګا بیا یو پیر چې کوم دی د شیطانات ولا او بیا ستا اعمال ختم شو بیا کتل الته یجو الته لا وسیګا او کله بیا واپسی کې خپل وطن ته راځي نو بیا طواف به دعوت ویل کېږي هغه واجب دی زموږ په نسبت باندې سو زر نه نو اخر کې بیا د بیت الله شریف طواف وکړي الوداعي د اخري طواف او بیا خپل وطن ته سکیږي لکه واپس کېږي نو په وخت سره بیا سره د علماو نه سکی لکه دې مسائل معلومات کې ماته تاسو اجباري نقش چې کوم دی دا رسول ویل نو الله پاک نو سوال کې چې اے الله وارنا وخیا من مناسکنا اے احکام د حج زمونږه دا اسمته د اجبار وتب علينا الله وجود رحمتك بمن باندې انك بشکته انت التواب الرحيم تدیر زیات کوم دی اے رجوع رحمت کوونکې او ډېر زیات کوم دی صحیح لکه اے رحم کوونکې لکه ودا مسله لکه نه ور الله پاک رحم د چانا من نه دی پچاو وړي کوي بس لکه څه محتاج نه دی لکه دا د قدرت ته ټیک شو چې اس بعض وخت د انسان څخه عمل نه بس الله به د رحم وکړي لکه انسان د کوپر په حالت کې چې کوم دی 50 کال شپه کال او یا کال تیر کی درسه نه عمل دی دا نیک عمل کده هم کنه دی نیکانه کوي خو دا نیک عمل هم نه قبول ځکه ایمان سره نشته نیک عمل لپاره ایمان شرط دی لیکن نه اچانک الله فاتح رحم کې اې دی او یو تیال کور په عمر کې کوم دی مسلمان شي دګي نماوی د الله کرم د چانه من نه دی او نس ته محتاج دی لکه نس ته پوس کولې شي قادر دی ان الله على كل شيء قدير لك خدای عام قانون نه څه لکه دا عام قانون نه دی لکه عام قانون د خدای پاک دا روان دی چې وای د رحم کار وکړي رحم بد باندې څه دی لکه د رحم کار وکړي سبا کېږي باندې ای رحم بد باندې کېږي او مخکې کې اوس وختي تاسو سره خبره اتره شو نو لکه زمونږ په هر وخت کې نظر صرف حکمرانانو کوي صحیح حکمرانانو کوي چې وایي بس دا عالمي ظالمه ده دا انتظامیه ظالمه ده او دا سیاسیان ظالم دي لکه ټیک ده داغو هم د عوامو په وسایلو باندې داغو قبضه ده څه ده لکه څومره وسایل چې د عوامو دي په هغې باندې قابض دغه خلک دی تا داسې در پرېږدي خو ته را پرېښودی کېږي تا داسې نه را پرېږدي ته ته نه شي اخیستی دا په خپل ځای نه لګه اقتدار دی ورسره طاقت دی ورسره لګه ټیک شو خو اصل مسله یوازې دا نه ده چې بس صرف په دې باندې به موږ ځان ته تسلي ورکړو او په دې باندې موږ خلاص شو جو هر وخت به موږ دا وایو چې او دا اداره چې کوم دی دا ظالمه ده او دا پولیس ظالم دی او دا فوج ظالم ده نه نه داسې نه ده دې کې نور هم څه مسله خو شته دی که نه څه دی لکه نور مسله شته دی چې ګوره زمونږ څه حال دی څه دی لکه زمونږ څه حال دی لکه مونږ خو چې په دې خپل معاشره کې ګورو نو یقین په خدای وکړه چې د ټماټر خرڅوونکی ګاډۍ والا دی که نه او د فروټ خرڅوونکی ګاډۍ والا تاسو وګورئ که نه کوم کس چې بیرې خرڅوي بیرې ده به د دې بیرو مخ ته چې کوم دی دا زړې زړې بیرې دا غټې غټې بیرې دا به د خپلې ګاډۍ مخ ته کوم سړی چې مڼې خرڅوي هم دقه حال کوم سړی چې مالټې خرڅوي دا به هم دقه حال کوم سړی چې امرود خرڅوي دا به هم دقه حال لګي کوم سړی چې ټماټر خرڅوي دا به هم دقه حال دا زموږ په معاشره کې د غریب نه غریب هغه د رسېدلو طبقه ده لکه چې خلک خپل خیرات او خپل زکات چې کوم دی څه کوي لکه دې خلکو له ورکوي ټیک شو که نه زمونږ د دې غریبې طبقې د اعمالو ته وګورو لکه له پاسه پرېږده که نه زه اکثر داسې تپوس وکړم چې داسې شی پروت دی زیره علمه نو زه یم دا چې په دې ګاډۍ کې دا مخکې شی لګولی دی د دې په څو کیلو دی او ستا طرف ته چې دا پراته دي په دې په څو کیلو دی نو ما ته پکې دا دا ټول یو شان دي نو ما دا یو شان نه دي خو که ته ما ته دا کیلو وایې چې وایي د دې په دې کیلو دی او دا یو شی دی نو باید ما دا مخې نه راکړي نو ما یا خو ته نه راکړي په دې باندې څه کېږي نه د داسې نه ورکوم ټیک ده نو ما دې ګوره د دې راته ریټ ووایه چې د دې څه ریټ دی نو که زما خوښه په هغې کې نه علم لګه نو څه کم هم نه چې ما سره پکې کم شه او د هغې ریټ ووایه که زما خوښه دوکه نه ده
چې تا خشه هغه دې کې خوده دی او ته یعنی خلکو ته دا دوکه ورکړي چې بای دا د دیش چې کوم دې سره لکه ریټ پتا لا مشه نه درته کدا په ته نه راغلی نه په خپکی چې کېږي لګه خپکی دا زمونږ دا غریب طبقه د مسلمانانو چې کوم دې سره دا حال دی او نور چې لا کم تاجران دي لولو تاجران او د ملک دنه تاجران او بیا به لقمي تاجران پته نه لګي چې هغه په خپل سيزونو کې سس ملاوتونه وکړي د خپل مال د زیاتولو لپاره ټیک ده نو دا زمون اعمال خدي نو ګور د دې اعمالو په نتایجو کې د خدای عذابونه راځي د دې بدو اعمالو د وجنا د دې دوکې د وجنا د دې خیانت د وجنا د دې ملاوت د وجنا ټیک شو کنه په دې باندې خدای ناراضه کیږي او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر راغو د غنمو یو ډیر ټیک ته کنه خرڅون کې وته ولاړ او هغه د الله سلام دی چې الله سلام دی پوتې غنم لاندو دن مسعود لاندو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا ولې دي په دې باندې باران شوی دی ناغو ته ته دا لاندو بهر ولې درو باسه چې ګاهک دا ویلي چې ګوره دا شیلون دی نه چې تا وڅ دا په سره چولې دی لګ او لاندې لاندې دی لګ ټیک شو نو خرڅې د وچو په نر او شی وللاندې من چې کوم دی دوکه دا نبی رسول الله من غش فليس منا زمون نه یو خرڅو پیسې ګټا قرآن مې پم قرآن خلک دوکه کوا ټیک شو زمون د بل نه زمون چې کوم کار دی دا کار د مسلمان بدا کار نه مسلم فرمان بردار دی د خدای پاک او د خدای پاک د نبی د وینا نه نو موږ ځان نه ګورو چې زمون سهال دی خو موږ وایو در سره ظلم او دا دره باندې چې کوم دی دا شیخ دا ګرانې دا سوزونه نه یبا زدا نه ما زدا نه ما چې بای هغه پرشتي دی لگا هغه کې هم کوي لگا خو ما وی یوازې دا هغه کوي نه لگا موږ په سونه ګناونه موږ سنت فرمانځي د خدای پاک کوله موږ په خپل ځان سوچ وکړه په دې خپل شپږ پټه بدن کې د خدای سنت فرمانځي نه کوو او په خپل معاملاتو کې او بیا خصوصا خرید او فروخت کې څومره موږ په دې کې دروغ وایو دا کپڑے بسره وړي کته و درې ځله ما ته کوم څه قرآن به ته وګورې باید په دې خوشاله نه الان کې کوم څه ته ویلې پاره کې وین کټه دا خبر مو معلوم شي چې لګا معلوم شي نو باندې په قسمونه په دروغ بستانه شي خرشي او قسم یو خو دروغ ویل حرام دي او بیا بل په دروغ باندې قسم خورل څه دا خو په ګناه نه پاسه ګناه وای پته باندې بګرانی پته باندې بتنګي د خدای پاک د عذابونو مختلف شکلونه دي خدای پاک د دین فرمانو په وجه باندې عذابونه چې کوم څه لکه نازله یې او دغه عذاب د سمندرونو په شکل کې می ټیک شو باران راشي سندونه راوځي خورونه راوځي د خلکو مال نوميسي ګډي بيزي میخ ولم په مخ کې واړو ولم په مخ کې دی په خپل په مخ کې لګا ټیک ته کورونه ولم وران کې لګا د جانون نه پکې مخلاص شي او د مالون نه پکې مخلاص شي دا د دې فرمانه په سبب دا قرآن حدیث دا خبر ثابت دي لګ خدای ظالم نه دی دا دې سړي لګا بعض وختونو کې الله دنیا کې د قصص لاګر ورکې دی برت پاره چې دا خلک توبه وباسي الله کله چې کوم دی واپس شي او بعض اوقاتو کې الله پاک خانه جنگي جوړوي دغه مسلمانانی دی ورسره جنگي او دی ورسره چې کوم دی سګي پرې کوي او دا تاسو په خپل معاشره کې په خپل سترګو ولې دا څه د کتاب تاریخ جوړ نشو سوال ما کتاب کتل کتاب کې دا واقع ده نه هم د سترګو د وړاندې د هر څه دی دا تیری هم باندې دا ځاونه قسم څه کې راځي چې دا یو مسلمان لګي او د بل مسلمان مړې کټکې یو مسلمان بل ته دا کافر دی د مرګ جایز دی بل مسلمان بل ته دا کافر دی د مرګ جایز دی دا په خپل دا د خدای د عذاب شي دی دا څه دا د الله په غریب کې راغلي په دې طریقې سره ولسکه لکه د عذاب ورته بعض اوقاتو کې الله پاک داسې وبایي بیماری راولي چې یا به د خېټې بیماری یا به ټوخې هر څه شي چې لګي سپینه وینه ختمېږي توره وینه ختمېږي سره وینه ختمېږي عام معمول کې نه ختمېږي بس دا عذاب راشي ټیک ته عذاب راشي وبایي شکل اختیار کې بیا په ایمان کې بیا نظام بچولی شي نه حکیم بچولی شي ډاکټر بچولی شي چې کومه د جنازې وسي او دا حالاتونه ته خپل سترګو باندې سړي ولیدل هغه مخکې ډن کې وو بیا پسې وروسته بل څه سړي دا دنیا خلک کوم دې سکیم لکه دا د خدای عذاب دی بیا د خدای د عذاب نه بچاو د کېږي څوک کولای نشي ځان دې نشي بچ کولای خدای کله په غریب کې والی کنه نو بس بیا ځان نشي بچ کولای اوس هغه سمندر باندې لاو کوي په دې طریقو باندې دنیا خلک کوم دې سکي هلاک شي
او یو وجه د بنی اسرائیل مبارک خدای قرآن کې دا ویل دا چې زما د عذاب الله و یو شکل دا دی چې خلق په ډلو ډلو کې تقسیم شي. مسلمانان به لګا دا ټول به یو خدای ته پوښتنه کې خدای د سولې او یو پیغمبر و دا یو پیغمبر دی. قرآن دغه یو کتاب دی زموږ په قیامت ایمان لري او فرشتي منه او جدات منه او دوزخ او جنت منه او د قبر عذاب سره منه او بس خدای په کوئی درونه دي دا کړي ولا چې کوم دي دارونه دي دا که زنانه دي او کنه نه دي دا خدای پیغمبر وي دارونه دي دارونه دي کنه دا ول ډېر شو روح سره یو څه دا د خدای د عذاب شي چې دا مسلمانان په ډلو کې او په جماعتونو کې سکیږي لکه تقسیم شي هر ډله او هر جماعت بس خپل دفاع کوي هغه ته خوي او بد چې کوم دې سګي لګا اکثر وته خم نه او چې وته جو د وجنه بوته وای لګا دا سګي لګا د مسلمانانو په ډلو کې تقسیمېدل او جدا کېدل دا د قوت تقسیم شي لګا سګي لګا او د دیو طاقت یو خدای نقصان شي د دیو طاقت تقسیم شي کله چې یو ځای دا د لوی طاقت دی دا طاقت تقسیم شي بل دا طاقت تقسیم شي دوی مصیبت دا وشي چې دا طاقت دا د کفر خلاف نه استعمالي دا د یو خلاف استعمالي شپه ورځ په دې کې لګي دا د خدای د عذابونو سدي لکه دا شکلونه سدي لکه او دا صورتونه دي. نو ما وی چې الله پاک رحم کوونکی دی لکه دا الله صفت ده خو بای عام قانون د خدای دا چې د رحم کار وکړي نو رحم به باندې کوي د خدای د غضب کارونه کوي د خدای د نافرمانی کارونه کوي او بیا ارسه بل باندې ور اچي نو په دې خو نه کېږي د خدای عذاب په دې سره ټل کېږي نه ته سل کې بل توای کنه دا ګناه ستاره ابو جستاره کوي جستاره اس طرح جوړیږي لگا ټیک شو الله قادر دی مونږ خشو زمون اعمال درست شي لگا الله زمون راضي شي الله وای په دوه غوتو کې بندي ادم وسونه دي لګي دسي کوي او کوي دسي قسم په خدای نن چې دا کوم سړی دی لوی ظالم ښکاري کنه الله ورسره دسي کې دته نو بیا نرم دل او رحم کوم کې انسان بل نه دی موږ اعمال په لوی دخل بد اعمال مسله لوی دخل نو خپل ځان سکو لگا موږ خپل ځان درس لگا الله په باندې رحم وکړي. زه په دې ځمن په بسوخه مخکې آیات کې بیا لږ تفصیل نور وإذا آیات کې هغه وخت يرفعو چې پورته کول ابراهیم القواعد ابراهیم علیه السلام هغه دیوالونه من البيت د کعبه و اسماعیل علیه السلام هم ورسره ربنا دودا دعا کوله چې رب زمونږه تقبل منا زمونږه د خدمت قبول کړي انك بشکت انت خاص السميع الدير اوریدونکې العلیم او ډېر پوهه ربنا ای زمونږه رب وجعلنا وغرزو مونږه مسلمین فرمان بردارا لك خپل ومن ذریتنا زمونږ اولادنا امه یو جماعت مسلمه فرمان بردار تابعدار لك خپل وارنا وخيمت مناسکنا احکام د حج زمونږه وتوب علينا او رجوع رحمت اوکا پمنګ باندې انک بشکت انت خاص التواب ډیر رجوع کوونکې پر رحمت سره الرحیم او رحیمی بل مردا کول شي التواب ډیر توبه قبلونکې دې څه لګا ډیر توبه قبلونکې او ډیر زیات رحم کوي یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم صل على محمد النبي وازواجه وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين